مبارک جیب راځي پارټۍ ته، نو منې کېده نشته. پارټۍ ته زمونږ هر چاته ویلکم دی او دغه ده چې موږ ورته اوس هم وایو چې که تاسو د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار سره ملګرتیا وکړي، دا د سره نه ده، دا د خان صاحب سره د عمران خان سره ده. او که یو سړی د دې وایلیشن کوي نو دغه بیا په پارټۍ کې دننه نه پاتې کېږي، هغه د خان صاحب د منشور او دغه د نظریې او دغه د کینډیډیټ وایلیشن کوي. زه اوس هم ورته دعوت ورکوم چې راشي او د پاکستان تحریک انصاف په دې حساب کې ودرېږي او د دوی دا کینډیډیټ چې دی هغوی سپورټ کړي. ستاسو د ګلظفر خان او دغه شان نور ضمني انتخاباتو کې چې کوم خلک ولاړ دي دا کامیاب شي، نو ستاسو په کامیابېدو باندې به عمران خان د جیل نه آزاد شي؟ زه خو زیدجان صاحب دا خبره کومه چې د عمران خان د جیل نه آزادېدل د دې وخت ضرورت دی. دا ملک چې دی ډېر غیر مستحکم دی، د هر قسمه نه که تاسو ګورئ مهنګایي را روانه ده. زما په خوله کې خاورې زه وایم چې دا نم ده په کار، خو که تاسو ګورئ په دې انداز باندې دا غیر یقیني صورتحالي نو په ملک کې به نور ډېره ګراني راځي. تاسو ګورئ پېټرول ډیزل چې د هغې سره هر یو شی تړلی دی، هغه وخت په وخت ګرانېږي. نو دا زه خوشبینه یم چې انشاءالله که د دې ملک واکداران په دې ملک خپه کېدونکي خلک د سوچ نه کار والي نو په عمران خان باندې هېڅ چارجز نشته دی، صرف هغه د انا په مسله باندې د خلکو په ذاتیاتو ګیر کړی. نو انشاءالله چې دا حکومت جوړ شي او داسې یو پروګرام ته راشي چې عدالتونه فیصلې وکړي او موږ ته هغه انصاف میلاو شي چې کومه زموږ وینا ده چې زموږ 180 سیټونه په مرکز کې دي، نو انشاءالله ممکنه ده چې دی راشي.